السلام علیکم یو څو اهم خبرې دي یو خدا ده چې پرون د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې یو قرارداد پیش شو او ډیر ښکلی کار یې وکړو چې سیرت النبي وایي چې په کورس کې شامل کړي دا ډیره غټه خبره ده چې زموږ ماشومانو ته د خپل رسول د خدای د سیرت باره کې پوره پته وي چې څومره عظیم شخصیت و نو خیبر پښتونخوا اسمبلی په پاکستان کې اولنۍ اسمبلی شوه چې هغوی قرارداد پیش کړو چې سیرت النبي دی په وړو په کورس کې شامل شي بل یو خبر دا دی چې د IMF وفد را روان دی او هغوی د حکومت لا ټارګټ یې ورکړی وي یو وفاق له خپل ټارګټ ورکړی او صوبو له خپل ورکړی نو په هغې کې ټول ښه دي کامیاب دي خو د ټول نه بیسټ کارکردګي چې ده نو د خیبر پښتونخوا ده چې دوی 103 ارب سرپلس بچت یې کړی پنجاب د ټول نه تباه دی هغې 160 ارب خساره کړی او دغه وجه ده چې اوس ورته بیا IMF وایي چې یا نور ټیکسونه ولګوي یا خپل خرچې کمې کړي نو دغه وفد را روان دی او هغوی به خصوصي طور د خیبر پښتونخوا د خزانې او د حکومتي حکام سره میلاویږي چې یې نه پته وکړي چې تاسو څه اقدامات وکړو چې تاسو دومره مزدار بچت کړی او سرپلس مو کړی دی بل یو خبر پرون په ټي وي باندې د نصر الله ملک په پروګرام کې مشاهد حسین چې کم د مسلم لیگ نون زوړ سینیټر دی هغه انکشاف وکړو چې کله عمران خان روس ته تللی په 2022 کې او روس په یوکراین حمله وکړه نو د پاکستان وفد د امریکې نه فون لاړو او ورته وویل چې دا تاسو کومه روټۍ اوس به خورئ روټۍ چې دا تاسو دغه روټۍ هم پرېږدئ او د روس دوره احتجاجي ختمه کې ځکه چې روس په یوکراین حمله وکړه دا خبر چې وی وزیر اعظم عمران خان ته ملاو شو نو هغه ډیر د غوسې اظهار وکړو او هغه وی چې زمونږ خارجه پالیسي به امریکې په ډیکټیشن نه چلیږي او هغه انکار وکړو او دغه وجه ده مشاهد حسین وی چې دې نه پس بیا التنا هغه ډیر سخت ډونلډ لو پیغام راغی او بیا پاکستان کې د عمران خان حکومت ختم شو په دغه د امریکې په حکم باندې او جنرال باجوا په دې سازش کې او تباهی کې شامل و دا یو خبره دویمه دا چې حامد میر په یو پروګرام کې دا انکشاف وکړو چې کله امریکا د پاکستان نه تله معذرت د افغانستان نه چې کله امریکا وته او د طالبانو سره په دوحه کې مذاکرات نو جنرال باجوا او DGISI جنرال فیض ته دا امید نه و چې دا مذاکرات به کامیاب شي خو عمران خان خپل ذرایع استعمال کړي په طالبانو کې او د امریکې سره دوی کېنول او دوحه مذاکرات کامیاب شو نو ډونلډ ټرمپ ته پته ده چې د امریکې د طالبانو سره په مذاکراتو کې د عمران خان یو رول او هغه د هغې اعتراف کوي عمران خان همیشه د جنګونو خلاف دی او هغه وایي چې د هرې مسئلې حل مذاکرات دی نو دا یو ډیره غټه خبره وه بل یو خبر دی چې یو پاکستان کې ډیره زیاته بیروزګاري ده خو یو خاص طبقه ده چې هغوی دپاره بیروزګاري بالکل څه نشته دا اوس یو فوج نه لیفټیننټ جنرال معظم اعجاز ریټایرډ شو او فوري بیا هغه د ملتان کې د انسټیټیوټ اف انجینیرینګ اینډ ټیکنالوجي سربراه واغستو نو یو طرف ته PhD ډاکټران پروفیسران بیروزګار دي او بل طرف ته دا صاحبان ډایرکټ راشي او فوري ورته روزګار ملاو شي نو پاکستان دغه صورتحال دی چې بیروزګاره پړه لیکه روان دي ملک پرېږدي او دوی یو خپل ټینیور پوره کړي هلته نه پنشن وملي مرات وملي او بل پوسټ ورته ډېر په اسانه ملاو شي نو الله دې په پاکستان او په پاکستانیانو باندې خپل فضل وکړي خو سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته